السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمن ډېر افسوسناکه واقعه مخې ته راغلې ده. یو زوی ظالمه لګېدلی دی، خپل خوږ پلار بېدردۍ سره وژلی دی. دا عزتمنو اخر ولې او دا واقعه کوم ځای کې شوې؟ راځئ ټول معلومات زه تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کوم. ما سره د ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. دې معلومات نه مخکې راول زه تاسو ته د یادګینه وکړم. تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټالۍ نښان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو هره ورځ دغه شانتې ناروا کارونه کېږي چې نن یو ځل بیا څنګه عزتمنو په صوابۍ علاقه کې دغه واقعه مخې ته راغلې چې یو زوی ظالمه لګېدلی دی او د ښځې په سر باندې خپل خوږ پلار بېدردۍ سره وژلی دی. مینوالو دا هغه یو پلار دی چې دې پلار د دې زوی دپاره ډېرې سختې تېرې کړي دي، د دې زوی دپاره ډېرې مسافرینې کړي دي. دې زوی به چې عزتمنو څه وغوښتل او د دې د زوی د زړه ارمانونه به یې پوره کول، خو په ځان باندې به یې سختې تېرولې. مینوالو نن هغه زوی لګېدلی دی، هغه هر څه یې شاته غورځولي دي او بس یوه ښځه یې مخې ته راوستې ده او بس یعنې د ښځې په سر باندې خپل خوږ پلار بېدردۍ سره ووژلو. مینوالو د کور کې دا مشر و چې ښځو به څه ورانې کوو نو دا به ورته ورېدلو. مینوالو ښځې چې دی نو خپل خاوند ته ګیله کړې ده، ورته ویل چې ګوره ستا د پلار روزانه موږ ته ګورېږي، کله راته څه وایي کله راته څه وایي. خاوند ورته په جواب کې ویل دي چې خیر دی دا خو د کور مشر دی، کله به څه وایي کله به څه وایي، تاسو به برداشت کوئ، تاسو ته د ښې خبره کوي داسې نه چې د بدې کوي. مینوالو ښځې ورته ویل چې ای بې غیرته ده، ته خو خپله ښځه هم نشې ساتلی، د خپلې ښځې د پوست هم نشې کولی، نو بیا زه درته کیسه کوم زما مور کار ده نه. مینوالو دغه ظالم زوی رالګېدلی، تمانچه یې اخیستې، پلار ته ویل چې ته ولې زما ښځې سره جنګ کې؟ نو پلار ورته ویل چې زوی تاسې بېشوده بېګر زما څه چل دی، زما څه کار ده چې پردو ښځو سره جنګ جګړې کوم، چې کار غلط وکړي خالد موتن چې دا کار صحیح کوئ. مینوالو زوی دماغو کار نه دی کړی، خپل پلار یې په تمانچه باندې ایسته او ځای په ځای باندې وژل شوی دی. مینوال زموږ د دې ویډیو مقصد همدا دی چې داسې په معمولي خبرو باندې هېڅکله جنګ جګړه مه کوئ، داسې په معمولي خبرو باندې مړي مه کوئ. دا بل څوک خو نه خپل پلار و. زموږ د عزتمن ته نه مزې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټالۍ نښان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي.